يضاعف. جی سامعین ستاسو نه په مخکې ماته د ماشوم نه د یدافع او د یضاعف تپوس وکړو نو هغه هلته کې دال بالکل واضحه وي او دلته کې ضاد بالکل واضحه وي ته ووایه ته يدافع يضاعف. جی بس دقه چې ماشوم دال او ضاد کې فرق وکړي چې هلته کې هغه داسې نه چې یدافع ته هغه یضافع وي او دلته کې یضاعف ته هغه هم یضاعف وي چې دې منځ کې تمیز راشي. اجرا د دې اجرا دا هبه د یو الف په مقدار راښکته کیږي ځکه چې دلته کې حد لاندې کړي زیر راغلی دی. شاباش ته وایه مثله یعظه هوریا. د دې اجرا دا واو به د یو الف په مقدار راښکته کیږي ځکه چې دلته کې واو د پاسه الټه پیش راغلی دی. شططا ثمنا جوړه د دې جوړ روان د دې سا زبر سا میم زبر ما سما نون دو زبر نن ثمنا خلق همزة رقبة د دې جوړ روان د دې را زبر را قاف زبر قا رقا با زبر با رقبه تا دو زیر تن رقبة. تختې نمبر 9 ووایه ته په یاده باندې تختی نمبر 9 د دوو پیشونو د تنوین سبقه چې کله د یو حرف د پاسه دو پیشونه راشي نو هغه دو پیشونو ته تنوین وایي. تنوین په آخر کې چې کوم اواز پیدا کیږي هغې ته غنه وایي او پروانه به داسې ویله کیږي. مثالونه ووایه د دو پیشونو د تنوین مثالونه ذهب قسم غبرة سنن سلام مرض أمم حرج سرور نصر بشر شاباش ضرب أمم نصر. شاباش ماشاءالله دا دې ماشوم دا مثالونه تاسو ته په یاده باندې وي دا ووایه مرض جوړ او روان وکړه د دې جوړ روان د دې مین زبر ما رو زبر رو مرو ضد بش ضن مرض د دې جوړ په طریقه روان دی ما رو مرو ضن مرض د دې اجرا په دې ضد کې به د یو الف په مقدار غنه کیږي ځکه چې دلته کې ضد د پاسه دوو پیشونو تنوین راغلی دی. شاباش ماشاءالله دا چې کله موږ د ماشوم نه امتحان واخلو په دې کې نو بیا د هغه چې کوم پوزیشن دی مطلب ممتاز او یا څه شی تاریخ او د قاري صاحب نوم او اخره کې مطلب د صحت دا په دې اخره کې شي د طالب علم د تعلیمي کوایف دي او تعلیمي راپور په دې کارت کې زموږ سره محفوظ شي. یاد غواړو د الله په امان.